अस्सलाम वालेकुम। اسلام آباد نه یو دوست را روان دی او هغه راته ووایي چې ممندو کې سکار دی نو وی تم را سره لاړ شه. زه خپله چېرته ممندو ته مخکې نه یم تللی، څه خو هلته سکار مار زموږ چېرته څه نه دی پېښ شوی، بیا هلته کې حالات هم ډېر خراب وو. اوس موقع ده نو ما وی چې ممندو ته زه روان یم، دا ملګري راپسې راځي اسلام آباد نه، نو تاسو ته د ممندو سیل به وکړې چې څوک تلي یې هغوی ته خو پته ده د هغې ځای د روایاتو د علاقې د دستور او چاته نه یې پته، نو هغوی به زما د ویډیو نه خبر شي چې هلته څه کیږي او کم د ماینز خزانه ده هلته کې څومره وسایل دي، خو د هغې استعمال په څه طریقه کیږي، د حکومت څه تعاون دی، دا ټولې خبرې به نن کوو د ممندو په سیل کې. مونږ اوس ممندو ته روان شو، دوستان راورسېدل او ممندو ته خو سکیورټي ایشوز هم وي، مونږ ځان سره څه اف سی والا کسان هم راغستي دي او امید لرو چې دا سفر به ډېر مزدار وشي. تاسو ته به د ممندو کې چې کومې خزانې پټې دي د هغې باره کې تفصیل ووایو چې څه دلته کیږي او د څه ضرورت دی، ځکه چې پاکستان د خزانو نه ډک دی خو بدقسمتۍ نه هغې طرف ته مونږ توجه نه ده ورکړې، څه د حکومتي نااهلي ده، څه هلته د سکیورټي ایشوز دي، په دې وجه باندې خلکو ته ډېر تکلیف دي. نو څومره چې انویسټرز دي یا څومره دې علاقو کې کار کولو واله دي د هغوی ته یو ګمبیر مسلې دي او د هغې ګمبیرو مسلو د حله پورې د دغې خزانو نه مونږ فایدې نشو اخیستی. نن به په دې ویزټ کې تاسو ته زه ښیم چې دلته کمې خزانې پرتې دي او څه مشکلات دي. راځئ چې ځو. مونږ اوس په ممندو کې د شلمان علاقې ته روان شو. شلمان تقریبا د دې ځای نه 2.5 غنټې لګي او 100 نه 100 کیلومتره ده لاره، ځینې ځای کې به ښه ځینې به خرابوي، خو تاسو دا سفر مونږ سره کوئ او انشاءالله تاسو ته به دې کې ډېر لوی معلومات میلاو شي. مونږ ځان له په لار څه فروټ مروټ راواغسته ځکه چې مخکې آبادي بیا کمه ده او د خوراک سامان نه میلاویږي او زه خو ډایبیټک یم، هر 2 غنټې بس څه نه څه مې پکاري، نو د خپل خېټې بندوبست ما ولوکو، بیا به د خیره سفر جاري شو. تاسو ته اوس د ممندو لارې او د ممندو باره کې تفصیل وایو. د ممندو غرونه شروع شو، دا خړ پړ غرونه دي خو خلک یې ډېر میلمه دوست او مهمان نوازه خلک دي، غیرتیان خلک دي، د پښتو په چل او ول پوهې دي، د حجرې او د میلمه په قدر پوهې دي، نو په خړو پړو غرونو پسې مزه انسانان پکې ډېر د سړیتوب اوسي. دې غرونو کې سیسای تنګزوي شته او جی چې ممندو ته ځې په لار کې دا دریای کابل راغلی دی، ګورئ ورته داسې او بیا دا دریای کابل داسې تاو شوی، ورسک ډیم چې دی په دې اوبو باندې جوړ دی. دا ټول غرونه دي او په غرونو کې دا اوبه تیرې شوي دي، ډېرې ښکلې شنې اوبه دي، تاسو وینئ. نو دا د ممندو د لارې سیل دی چې هر طرف ته دا غرونه دي، خړ خړ غرونه، په دې باندې پلانټیشن پکار دی حکومت لا چې دلته کې څه هغه عمران خان دور کې خو سونامي ټري وه، دغسې یو پروګرام پکار دی، نو دې سره به د خلکو ته روزګار هم میلاو شي او د دې علاقې انوایرمنټ به هم چینج شي. په دغې کمی د لاسه دلته کې ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته او د اوبو تکلیف دی. بدقسمتي دا ده چې دریا ورته خواته بهیږي خو کورونه ډېر په دې غرونو باندې دي، نو په هغې کې د اوبو ډېر شارټیج دی او ډېر ټیوب ویل یې کړي دي او غر سر ته ډېر په مشکله سره اوبه رسوي، نو دغې طرف ته د حکومت توجه پکار ده چې دا مسلې وله حل کړي. سفر ملګري دي ټول او بس دا زمونږ روانګي ده، بیا ګاډي ته خیجو چې دا سفر سر ته ورسو. دلته پکې د دوستانو مشوره وکړه چې جومات دی نو مونځ به پکې وکړو او د سفرانې 2 رکعته مونځ دی، د جومات ته مونځ ته ودرېدو، مونځ کوو نو د خیره بیا به ځو. غیر چاپیره دا هر طرف ته ګورې دا غرونه دي او دا یو جومات دی، دې کې مونځ کوو نو بیا روانېږو. دا پکې اوس مونږ روان شو پړانګ درې ته، کوم ځای کې چې د شلمان هغه ماینز دي، دا د پړانګ درې لاره ده، ګورئ ورته هر طرف ته شړي دي، غرونه دي، خو دا غرونه ټول د خزانو نه ډک دي
او بدقسمتي دا ده چې د علاقو کې تاسو کته آبادی په دې وجه نشته چې څه سہولت نشته حکومت کو دې لا توجه ورکي او دا علاقې ډیولپ کی نو دلته نه د اربونو ډالرو خزانه رایستی شي ټول بس اوس ماینینګ مونږ کینسل کیږي کنه پړانګ درې ته را روان یو ډېر سخت روډ دی او دا اندازه تاسو ته کېږي یو خو کچه دی او یو ماین روډونه ویم دسې خو ډېر سخت روډ دی زمونږ خو ګاډی ښه دی نو لږ په سهولت پکې ځو بهرحال دا پړانګ درې ته روان دی د دې غرونو سینه چې کولاو شي نو بیا پکې خزانې پرتې دي او دغه خزانو لکه حکومت توجه ورکي او د لوکل خلکو له فیسیلیټیز ورکي سبسډیز ورکي په ماشینري باندې په مختلف شیزونو باندې نو د دې ځای نه دومره مال وتی شي چې پاکستان ته به په اربونو ډالر زر مبادله راځي دا د مومندو هغه غرونه دي چې کم کې د دنیا په مخ هر قسمه ماینز شته ته صرف نوملې او هغه دلته کې دي خو دې غرونو ته راختل او دلته کې کار کول ماینینګ کول دلته نه ماربل کرومایټ او دا مختلف شیزونه وړل دا ډېر ګران کار دی ډېر پیسه پې لګي مشینري غواړي او مونږ بدقسمتي دا ده چې اوس هم په هغې زړو مشیندرو باندې کار کوو اټلي کې چې تو ګورې د هغوی ماربل 80% محفوظي او 20% ځای کیږي او زما په اندازه دا ده هغوی ماډرن ټیکنالوژي استعمالي او زمونږ چې دی نو زمونږ خو بارود ورته کېدو او غر راوبغو نو 80% ضایع شي او 20% استعمال شي دا ټول غرونه دي او دا مونږ راغلي یو ورته نو دې طرف ته حکومت توجه ورکي ډېر لوی فایدې به شي مونږ به نه IMF نه قرضونه غواړو نه به ورلډ بانک له ځو زمونږ سره خپل IMF او ورلډ بانک په دې غرونو کې پټ دی خو زمونږ دومره نااهل حکمرانان او پالیسي ساز دي چې هغوی دې طرف ته توجه نه ورکوي او په خیراتونو پسې ګرځي مونږ یو ماین ته خیجو ماین ته خو هغه مثال دی څنګه چې د ښکار دی و اول خوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې ماین د اول روډونه جوړي بیا هغې دپاره کودایي کیږي بیا ستا قسمت دی چې کې خزانه روځي او بیا ته هغه مارکیټ ته پراپر ورسې دا یو لوی عمل دی تکلیف دی عمل دی خو ډېر د مزې عمل دی او د اربونو ډالرو د خزانو عمل دی نو چې دې طرف ته توجه ورکړي شي ډېر څه به ترې موږ ته حاصل شي دا مونږ اوس یو ماین ته راورسېدو دا ماین چې دی نو کامیابۍ طرف ته روان دی او دا پکې مال راوتی دی دا تاسو ګورئ کار پکې شروع دی دا به دغسې د غره سینه شلې نو تا ته به ترې خزانې میلاویږي ښه ټیک ټاک او دا مال ترې راوتی دی دا کوارډ دی ته وایي یو قسم دی او ما ته ماهرین وی چې دا ناشنا قسمونه دلته دي کرسټل کوارډ دی پکې زه کو تلفظ د دې لفظ د کاڼي غلط استعمالوم نو هغې دپاره معذرت خو دا په دې کې دا خزانې دي سای راله بې سای کړه خو ما وی چې تاسو د مومندو د شلمان د خزانو نه خبر کم چې څومره خزانې دي دلته کې دا ګورئ دا ماینینګ شروع دی او دا پکې یو رګ دی دا د هغې کسان لګیا دي ماینینګ کوي السلام علیکم ښه ټیک ټاک دا پکې رګ راووتو کو داسې ښه د دې څومره دا بس دغسې لرې تلي د دې اندازه نه کېږي څومره پورې ځي او څومره ختمېږي ښه دا پرونه شروع شوی دی دې ته تاسو کامیابي وایې که نه چې دا ښه دغه دی دا پکې راووتل مختلف شیزونه دا کرسټل دی د دې دا ګورئ تاسو چې صفا شي بیا به پته لګي چې دا څومره قیمتي دی دا دوی په دې کې لګیا دي دا یو کرسټل پکې دوی ماته وښود او تازه راووتو دا چې صفا شي تاسو بیا د دې د
حسن نه او د قیمت نه خبر شي چې دا څومره قیمتي دی. دا دوی پکې دلته کې ډېر رئیس تیم دي. دا ګوره دا دوی د نن کودای نتیجه ده. دا ډېر قیمتي کرسټل دي خو دا لا خړ پړ دي نو دا چې کله صفا شي نو بیا به د اندازه کېږي چې دا څومره دي. دا ګوره دا هر طرف چې واړې راواړې نو دا نن دوی دا پکې قیمتي دي ځکه یې ورته لاندې بوجۍ اچولې چې قیمتي نه دي په خاورو کې پراته دي. یو پکې دا غټ دی یو دا ګوره دا ډېر قیمتي دی. دا چې بیا دوی پالش کی صفای کی او شیپ ولا ورکی نو بیا ډېر قیمت وکړي. دې کې ماته د مایننګ یو دوه ماهرین رونه دي حسن صاحب او جبار صاحب. هغوی وی چې په دې کاڼو کې کوارټ کې یو خاص قسم کاڼې دی چې هغه په دنیا کې په دوو ځایونو کې دی. یو په سویټزرلینډ کې دی او یو د ممندو په دې شلمان په غرونو کې دی. اوس تاسو اندازه وکړئ چې سویټزرلینډ خپل وسایل استعمال کړل نو په دنیا کې په کم ځای کې دی او مونږه پاکستان چې نااهلي ده نو زمونږ سره هغسې خزانې دي خو استعمال مو نه دي کړی نو موږ څومره په تباهۍ روان یو. ضرورت د دې دی چې دې خزانو له توجه ورکړي. دې علاقو کې د امن و امان مسلې دوی له خلکو له تحفظ ورکړي. او دویمه یو مسله دا ده چې فارنرز له NOC نه ورکړي کېږي. ډېر په مشکله ورکوي. حکومت له پکار دي چې فارنرز خو په خصوصي توګه باندې دلته را رسي. هغوی چې ماین ویني نو تا سره به انویسټمنټ کوي. په ړندو سترګو خو څوک انویسټمنټ نه کوي. او دغه غټه مسله ده یو د سکیورټي یو د NOCs او یو چې دلته کې څوک مایننګ کوي. دا ډېر ایکسپنسیو گیم دی چې دوی له په مشینرۍ باندې په دې هر څه باندې سبسډیز ورکړي. ایون لون دی ورله ډېر په زیرو انټرسټ ورکړي چې دوی دلته مایننګ وکړي او د ملک په زر مبادله کې ډېر لوی حصه واچوي. که مونږ ټوریزم ته او مایننګ ته داسې شعبو له توجه ورکړو نو مونږ به نه د IMF خواله ځو او نه به د ورلډ بینک خواله ځو. زموږ ټولې مسلې دا غرونه حل کوي. کم چې په ممندو کې دي کم چې په خیبر کې دي کم چې په وزیرستان کې دي زموږ ټولې مسلې حل کوي. د مایننګ په برکت نن زه په دې اسکیویټر کې کېناستم. دا د دې دپاره ډېره هیوي مشینري ده چې کم استعمالیږي او دا مایننګ کېږي. نو په دې هر څه باندې توجه ډېره ضروري ده. زه خو حیران شوم چې کم معلومات مې واغسته چې دلته کمې خزانې دي ته تصور نشئ کولی او موږ د دې خزانو نه بې خبره یو. لاندې دا کلی دی هلته به اوبه نه وي سکول به نه وي بیسیک ضرورتونه نشته او هغوی ته دا پته نشته چې د دومره خزانو مالکانان دي. دا به قسمتي ده زموږ. دا ښکلي ځوانان په دې ماینز کې کار کوي. کار ډېر ښه خبره ده. محنت د پیغمبرانو پیشه ده. پکار ده چې پکې کوي. خو دې هم د IMF قرضدارې دی او خبر نه دی چې دې دومره لوی خزانو مالک دی او زمونږ ملک زمونږ حکمرانانو د نااهلتوب او غلطې پالیسو د لاسه دې هلته راوستی دی چې د دې خزانو مالکانان یو مونږ او مونږ بیا هم قرضدار یو. دې کار دپاره بیا ایکسپرټ ضرورت دی ځکه چې دا کاڼې د نه خراب شي یا غلط ګزار ورکړي نو څومره چې قیمتي کاڼي د هغې هغه حسن ختم شي یا ټوټه شي. دا چې په خپل اوریجنل شکل کې د غر نه راوځي یو خو سایز یې غټي او یو خراب نشي. نو دا کم کسان چې کار کوي د دوی کوشش دی چې په احتیاط کار وکړي او د دې نه ښه پیسونه راوباسي کم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې بیا قیمت کوي. دا دوی لګیا دي مختلف شیزونه ترې راوباسي. وعلیکم سلام څنګه یې ښه؟ دا زموږ سکیورټي ده. دا اسکیویټر دی. دا مشینان دې غر ته را خیجول. دا وګوره دغې غر سره موږ په مقابله کې ولاړ یو. دې ته اول روډز جوړوي. روډز دوی په اپنی مدتاب جوړوي. په دې کې د حکومت څه کنټریبیوشن نشته او دا ماینز باندې کوشش دی. ستا قسمت دی کو تا دومره لوی روډ جوړ کو سره ووته خو خرچه دې ټوله سر ته ورسي. که نه رسېده نو ټوله خرچه ستا په جیب باندې راشي. حکومت له پکار دی چې دا روډز کې ورسره څه سبسډي ورکوي څه دوی له مراعات ورکوي څه مشینري ورکوي چې دا کار کم کیږي نو که دوی ته پکې څه میلاو نشي چې دوی پکې تاوان نه کم از کم بچ شي. دا په دې غر کې تاسو وینئ یو هغه لرې مشین لګیا دی کار کوي.
یو هغه بر لګیا دی دا روډ جوړی چې د ماین ته ماینینګ کیږي هغې دپاره اول روډ ضروري دی یو دا دی په ماین کې لګیا دی او یو هغه دی هغه هم روډ جوړی لګیا دی او دا لاندې چې دی دغه ورسره د دوی آیل سټوریج دی ډیزل وغیره ځان سره ساتلی دي بیا چې وګورې نو دغه کلی دی او لاندې هم دا یو ماشین لګیا دی دا ټول ماینینګ کوي دا کلی دی د دې نه په شا باندې د غر نه اخواته لوی شلمان علاقه ده نو هغه پیدل به مخکې دا غر خلک پیاوړېده لاره به بلې خو دا ورته شارټکټ ده نو خلک په دې طرف باندې ځي لوی شلمان ته ماینینګ ډېر سخت کار دی صرف چکر له خو خوند کوي هسې دلته کې ژوند ډېر سخت وي ځکه چې اوبه هم ته به ځان له په بالټو دغه ټپکو کې راوړې ډیزل وغیره یا دلته څوک بیمار شي ماشین خراب شي نو دا ټول مشکلات د دې علاقو سره تړلي دي اوس د ماین نه لاندې کوزیږو نو دا ګوره چې دا مونږ کمې دنیا ته راختي یو او دا لاندې دا کچه روډونه دي بیا د دې نه پس مرحله دی چې دې نه دا مال ایستلي په ګاډو کې هغه ځان له یو تکلیف دی عمل دی دې دپاره ډېر ښه ګاډي پکاري ځکه چې لوډ ګاډي کچه روډي بریک وغیره دا سیستم چې ټیکي دې چړایانو ته ګوره په دې چړایانو باندې به یې کوزي دا د ماینینګ د ورکرانو کیمپ دی اوس خو له پخې کمرې جوړي دا یو کیمپ دی د دې نظارو کې په دې کې دا 4 کټونه دي بسترې دي خو چې باران ماران شي بیا خو به ورته ډېر تکلیف وي یا ژمي کې دا کټونه خو یې نوي ول اغوستي دي او دا سهولتونه دا ډیزل ټینک دغسې دا یو بل کیمپ دی دغه به د دوی کچن او کچن یې وله جوړ کړی دی دا زمونږ ګاډی راوګرځو ډېر په تکلیف باندې روډ هم کچی یو سنګل روډ دی هغه سر ته لاړو هلته په موړ کې ګاډی راګرځي هلکه را مخکې شئ ماشومانو دا د دې ځای دلته لوکل کسان دي ماین ته راښه دي یو میلمی راوستی هغه ته ځای نه معلوم دغه اوس ګاډی را روان دی دا کیمپ دی او سولر لګېدلی دی دا د اوبو ډرمان دي دلته کې هر شی به ته ځان له ارینج کې دلته کې دا شیزونه هیڅ هم نشته او دا مستجاب خان دی نو بس د ده شکر گزار اوسئ چې تاسو د شلمان دا علاقه ټوله د مستجاب خان او نجیب خان په برکت وکتله دا د ممندو کې د شلمان علاقه مونږه میزبانو صمد خان او مستجاب خان او ګایډ را سره و زاهد خان او نور اکبر او عبدالرحمن چې دی زمونږ سره سیکیورټي کې دي نو بس دعا راته کوئ چې په خیر د دې غرونو د تاترین نه کوشو او په خیر خیریت خپل کور ته ورسیږو دا د خزانو دا ویډیو چې کومه تاسو ته ما وکړه امید لرم چې تاسو به خوښه شي دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې زمونږ د اختیارمندو خلکو ته چې کم په اسلام آباد او پیښور کې ناست دي هغوی ته میلاو شي او د دې دپاره څه ټوس پالیسیانې جوړې کړي او زمونږ دا ملک ګلې ګلزار شي بس دا اوس مونږه د ممندو شلمان علاقې نه واپسي وکړه په وخت راورسېدو لاره ډېره ټف وه خرابه وه سخته وه خو هلته خزانې دي امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي کو ویډیو مو خوښه شوه نو زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل سبسکرایب کړئ کمنټ پې لازمن وکړئ چې ما ته پته لګي چې تاسو دې ویډیو کې څومره دلچسپي یلی او نور په داسې موضوعاتو تاسو څه ویډیو جوړول غواړئ نو ما ته په کمنټ کې لازمن ووایئ د دې ویډیو دپاره د دې سفر دپاره صمد خان مستجاب خان د هغوی سیکیورټي سټاف د ټولو شکریا چې دومره ښکلی ټور یې راکو او دا ټور یادګار ټور ډېره شکریا